السلام علیکم. پرون زموږ په دې خطه کې یو ډیر عجیبه تبدیلی راغلی وه چې بنگلادیش کې عوام راووتل. دا احتجاج د یو څو میاشتو نه روان و، خو په دې کې شدت پرون راغی او 15 لکه خلک روډونو ته راله او وزیر اعظم یې تښتېدو ته جوړه کړه. د دې یو لوی بیک ګراوند دی، خو زه درته وایم چې زموږ په ملک کې داسې ولې نه کیږي او هلته کې بنګالیانو کې دومره شعور و چې هغوی د خپل حق دپاره راووتل او د هر څه یې ټیک کړه. بنګلادیش نه مخکې په دې خطه کې افغانستان کې چې کله طالبان راتله نو اشرف غني په هلیکاپټر کې تښتېدلی و. بیا چې کله په سریلنکا کې حالات د IMF د معاهدې نه پس ډیر زیات خراب شو، نو هلته کې وزیر اعظم هلته یو خاندان دی، زموږ د دوو خاندانونو په شان دی چې د 40 سال راسې په اقتدار کې دي. هم یو دوه رونه دي، کله یو وزیر اعظم شي، یو بل صدر شي، کله بل صدر شي، بل وزیر اعظم شي، او ټوله خاندان په کابینه کې اغستې. نو عوام چې سریلنکا کې راووته نو د هغې وزیر اعظم هم وتښتېدو او اوس د بنګلادیش وزیر اعظم وتښتېده. د عوامو باندې ته ظلم جبر د یو حده پورې کولی شي، کله چې د هغوی د برداشت نه بهر شي بیا هغوی راوځي او بیا تاله د تښتېدو لار نه درکوي. شیخ حسینه واجد له خو فوج د سیف ایگزیکټ ورکو چې زه په طریقه وځه کنې خلک د بد حل کوي، ځکه چې د نه پس بیا فوټیج وکتل چې په پارلیمنت خلک ورغلي، د وزیر اعظم آفس باندې کور ورغلي او د وزیر اعظم په بیډروم کې ناستي، ساړیانې راغستي، یو کس خو د فریج نه د شرابو بوتل هم راغستی و. عجیبه عجیبه فوټیج را روان دي. دی وزیر اعظم د 2008 نه په اقتدار کې دا خو دې پیرې له دې دا چل کړی چې ټول اپوزیشن یې جیل ته اچولی و، په پارټیانو پابندي وه، سوشل میډیا ځوانانو ته دهشتګرد وي په هغې پابندي وه، او د مظاهرو کې یو دوه ورځې مخکې یو سټیشن سوځولی و، نو حسینه واجد هم زموږ د هغې خلکو په شانتې لاړه او سټیشن کې ولاړه وه او ډېر اوښ کې بیولې چې دا په ریاست حمله وشوه او د دې دهشتګردو سره به ډېر په سختۍ سره نمټاویږو، خو بیا ورته د تېښتې لار نه میلاوېده. پاکستان کې هم حالات ډیر خراب دي. د IMF معاهدې د بجلی بیلونو نه خلک تنګ دي. دا کیپیسټي چارجز چې دي چې ستا 100,000 بیلي 4,000 پکې بجلی 14,000 پکې ټیکسونی، خو دلته ولې داسې انقلاب نه راځي؟ دلته دا ده چې دلته کې هم سوشل میډیا باندې پابندیانې دي، ټویټر د شپږو میاشتو راسې بند دی، د نورو له فایروال راوړی دی او اپوزیشن لیډر د ټول نه اهم چې د عمران خان اپا جیل کې دی، نور خو ټول په حکومت کې دي، خو بیا هم تی ملک نه چلیږي. او مسله دلته دا ده چې دلته کې د ریاست اساسی دي چې کله هغوی ته محسوس شي چې حالات خرابیږي نو هغه یو خپله اساسه راچوته کړي. تاسو به کتلي چې څو ورځې مخکې په فیض آباد کې د TLP والا درنه وه، هغوی د فلسطین مسله وه. فلسطین د مسلې سره هر مسلمان خفګان پې کوي، ګیلمن دی پې، خو د هغوی راوسته په یو خاص مقصد و. بیا والا میډیا ډېر کوریج ورکو او بیا هغوی سره معاهده وشو او هغوی ښه په خوشحالۍ لاړه. د هغې نه پس چې هغوی څنګه لاړه نو جماعت اسلامي والا یې راوسته او دې وخت کې چې کوم دغه د ټول نه اهم ایشو ده د بجلی بیلونو او مهنګایي ده. نو جماعت اسلامي راوسته او هغه د بجلی په بیلونو په مسله کېنوله چې عوام او بیا یې ول په ټي وي کوریج ورکو. حافظ نیم صاحب ډېر تکړه سړی دی، زه ډېر قدر کوم، خو هغه چې کله پریس کانفرنس یا پریس ټاک کوي نو ټول چینل یې برای راست کوي او عوام ته دا تاثر ورکوي چې تاسو کور کېنئ په ارام، ستاسو د حقوق دپاره 7,000 کسان په لارو ناست دي، مونږ به دا مسله حل کړو. نو دوی به بیا ورسره حکومت مذاکرات هم کوي. ته سوچ وکړه چې د حکومت نه خلاف راغلي او یا د ریاست نه خلاف راغلي، هغې له میډیا دومره کوریج ورکوي، د PTI خو غټې غټې جلسې نه ښیي، د دوی دا ولې ښیي؟ نو دغه د ریاست دا واړه واړه ګروپونه چې اساسي دا چې کله عوام راوتل شروع کړي نو دوی ته مخکې راشي، ځکه چې عوام کله راوځي بنګلادیش کې د لیډر نه بغیر خلک راووته نو کامیابي ومونده. او دا دغسې چې راځي دا کنټرول مظاهري لیډر سره انګیج وساتي او بیا یې ورله بس سترګې تورې کړي چې زه بس دا مونږ کوشش کوو چې بجلی بیلونه به کم کړو، بله ورځ به جماعت اسلامي والم کور ته ځي، خو د عوامو غصه پې سړه کړي. نو
د اسټابلیشمنت د دې اساسو په وجه د عوام هغه حقیقي احتجاج نه جوړیږي، ځکه چې په میډیو کې زه جماعت اسلامي یا ټي ایل پی زموږ د حقوقو دپاره ولاړه ده، نو موږ څه لوځو چې کله دا ډرامې ختم شي او عوام تنګ شي، نو بیا چې کله روزي بیا به د هیچا سره لار نه. شیخ حسینه واجد څه چل کړی، هغې د آرمی چیف چې کم لګولی دام د دې خپلو، خو آرمی سره بیا لاره نه چې د عوامو مخې ته آرمی نشي ودرېدی. درېیمه خبره دا ده چې هلته کې خلک ټول ورننوته په پارلیمنت هاوس باندې، په وزیر اعظم هاوس، په نور دغه، او د هغوی کوم بابای قوم چې شیخ مجیب الرحمن د هغه مجسمې ټولې ماتې کړې، خو هلته چا هم دا ونه وي چې دا په ریاست حمله ده. ریاست عوام دی، بلډینګونه نه دي، بیا به جوړ شي، خو د عوامو حقوق چې څوک هم غصب کوي د هغه انجام بدای. امید لرم چې تاسو به د بنگلادیش او د پاکستان د حالاتو کې فرق معلوم کړي چې پاکستان کې لا ولې داسې نه راځي، ځکه چې د ریاست ډېرې اساسي دي چې کله ورته ضرورت شي یو راچوتي، او د عوام حقوق هغوی په وجه باندې غصب دي، ځکه چې عوامو ته حقیقي احتجاج موقع لا نه ده میلاو شوې. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.